السلام علیکم زه نور زمانی په دې ویلاګ کې به زه تاسو سره خبره کوم چې نن سبا وخت کې او بالخصوصا پرونه داسې یو په سوشل میډیا باندې او د حکومت د اړخه یو شور شرابه ده چې موږ د سعودي عرب سره د امن معاهده وکړه اوس د حرمین شریفینو او د سعودي عرب چې کوم حفاظت دی هغه په موږ باندې فرض دی هغه به موږ کوو د دې معاهدې شاته څه وجوهات دي او د دې بنیادی وجه څه کیدی شي او د دې حقیقت څه دی په دې در سره نن خبره کوم لومړی خبره خدا ده سعودي عرب امن معاهده دا لومړي ځل باندې نه دا دریم ځل دی چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ کیږي د دې ضرورت ولې پیښ شو غټه خبره دا ده د دې ضرورت سعودي عرب ته هغه وخت راپېښ شو چې کله اسرائیل چې کوم دی په قطر باندې حمله وکړه خو په قطر هغې حمله وکړه خو د قطر خلک یې نو ټارګېټ کړي بلکې په قطر کې د حماس دفترو په هغې باندې دی حمله وکړه او په هغې کې د حماس چې کوم غټ لیډرانو هغه شهیدان شو د هغې نه پس عربو څه وکړو هغې یو اجلاس وغوښتېدو عرب لیګ کې اجلاس شو صحیح شوه نو هلته کې چې کوم دی د اوسه پورې څومره اجلاسونه شوي دي په دې کې سعودي عرب او څومره عرب ممالک دي هغې دومره زه ورته ووایم چې بې غیرتوب ښکاره کړو نو غلطه خبره ونی چې هغې دا اجلاس وکړو خو د اسرائیل حوالې سره یا د امریکې حوالې سره د هغې څه واضحه پالیسي بالکل مخې ته رانغله حالانکې ترکي په ډېر زور راوړو چې تاسو د دې خلاف یو مضبوط سټینډ واخلئ خو هغې وانه غستېدو د دې وجې څه کیدی شي ګوره نمبر ون خبره خو دا ده سعودي عرب او د دې چې څومره اتحادي ملکونه دي هغه د امریکې چې کوم دی بیسټ فرینډ دي ټیک ده په دنیا کې موجوده وخت کې د ټولو نه زیاته اسلحه چې کوم خریداري ممالک دي په هغې کې سعودي عرب دی صحیح ده سعودي عرب دی او بل چې کوم دی په دویم نمبر قطر دی ټیک ده سعودي عرب او قطر د ټولو نه زیاته اسلحه دي د چا نه اخلي د امریکې نه اخلي د هغې باوجود هم قطر باندې حمله وشوه خو امریکي سیکورټي چې کوم ده یعنی د امریکي چې کوم تحفظ یعنی امریکا چې کوم د تحفظ کې د سعودي عرب د قطر یا د عمان دغسې د کویت دغسې د دوبۍ دغلته د دې یو غټې اډې دي بیس اډې دي او د هغې چې کوم وجوهات دي هغه دا دي چې قطر د ټولو نه زیاته پیسه چې کومه خرچ کوي هغه د امریکې چې کومه اډه ده هغې کې څومره خرچه ده او څومره انتظامات دي هغه ټول له قطر کوي د هغې باوجود هم دی حمله وکړه خو د دې د اړخه څه مضبوط جواب مخې ته رانغلو صحیح ده نه د قطر د اړخه نه د سعودي عرب د اړخه څه مضبوط جواب رانغلو نو زیاتره خلک دا وایي زیاتره چې کوم غټ ماهرین دي او د هغې په دې باندې نظر دی هغې دا خبره کوي چې د حماس کوم لیډران ټارګټ شوي دي هغه چونکې په قطر کې موجود نو د قطر او د اسرائیل چې کوم ټارګټ کوم ځای نه اچیو کړی دی د هغې ترمنځه 1500 کیلومیټر فاصله ده او اسرائیل سره داسې رینج مزایل دي چې هغه 450 کیلومیټر پورې تللی شي نو 1500 کیلومیټر پورې دی خپل ټارګټ څنګه هیټ کو دا د ټول نه غټ سوال دی او دا سوالیه نشان دی نو زیاتره بیا خلک دا شک کوي چې په دې کې عرب ملک یعنی سعودي عرب او قطر چې کوم دی دا دواړه په دې کې ملوث دي د دې ورسره کیدی شي سلای او د سلا وجه دا کیدی شي چې امریکې ورته ویلي دي چې موږ څومره د حماس مشران دي دا ختمول غواړو نو کیدی شي خلک دا هم وایي چې کسې وژلي دي کسان یې ووژل او دغه خلکو د دغه اړولو دپاره یعنی مخ اړولو دپاره یا خلکو یعنی چې په موږ باندې خپل ملک خلک شک وکړي د هغې د وجې د هغې د وجې دې به یو اجلاس وغوښتېدو 57 اسلامي ممالک
خو بس صرف هغه اجلاس وشو او زبانی کلامي خبرې دي، نور عملی اقدامات دي اوچت نه کړ. نو دی دا خبره کوي چې په دې کې د دې لاس دی. اوس راځو سعودي عرب امن معاهده پاکستان سره چې کومه کوي، نو ټول ناشنا خبره خدا ده. ګوره که سعودي عرب دی ټیک ده او که پاکستان دی، دا دواړه چې کوم دي که نه، دا دواړه ته په خدای تعالی یقین وکړه د دې حکومتونه د امریکې نه بغیر کړه هم نشي کولی. ټیک ده پاکستان د چا حفاظت به کوي؟ د سعودي عرب حفاظت به کوي. خو د سعودي عرب مقابله به چا سره وي؟ د هغې اسرائیل سره وي. ټیک ده اسرائیل د شاته څوک ولاړ دی؟ امریکا ولاړه ده. خبره ده که نه؟ د سعودي عرب چې مقابله راځي اسرائیل سره به راځي. اسرائیل سره څوک ولاړ دي؟ امریکا ولاړه ده. نو د امریکې مخې ته د پاکستان څه مجال دی؟ د پاکستان مجال څه دی؟ اوسه پورې خو موږ نه دي کتلي چې د امریکې مخې ته د پاکستان څومره اسټبلیشمنټ کوي یا سیویل حکومتونه. ما سیوه د عمران خان ورته ځان ښودلی و، خو چونکې هغه بیا پاتې نه شو، تاسو څنګه پته ده. نو دې ته خو دا د ټینګ نه دي. ټیک ده نو بیا دا معاهده دې څه دپاره کوي؟ دې دپاره کوي چې صرف د خلکو توجه مونږ هټاو دې دپاره یا په مونږ باندې د خلکو شک ونشي چې په دې حمله کې مونږ هم ملوث وو. که مونږ وګورو ګوره د پاکستان او انډیا دې نه مخکې یو جګړه راغلې وه. ټیک ده او هغه جګړه چې کله ډزډوزي شو او معاملې څنګه ګرمه شوه، نو د امریکې د اړخه ورله کال راغلو، د امریکې د اړخه ورته وویل شو چې به ته نوره جګړه مه کوه. فوراً هغه جګړه رکاو شوه. همدغه رنګې په کارګل کې ګټلي جنګ د امریکې په وینا باندې پاکستان هغه څه کو ختم کو، د دنیا پوجیان زموږ شهیدان شو، خو دې سیسټم نو اغستی. نو د سعودي عرب مقابله کې دې سیسټم والی بل دا دواړه هم د دې بیسټ فرینډونه دي، دې مخې ته نشي ودرېدي. نو دا صرف او صرف د عوامو توجه اخوا کولو دپاره دا معاهده کیږي او لګیا ده. خلک په دې کې صرف څه کوي؟ مشغوله وي. بس همدغه وجه ده، د دې نور څه وجه نه کیږي. وجه بنیادي دا ده چې دا شک په موږ باندې رانشي او ګورو چې مخکې بیا د دې نه پس څه کیږي. انشاءالله نوې لیکچر سره نوې ویډیو سره دغسې معلوماتي انشاءالله په نیکسټ لیکچر سره به تاسو سره بیا حاضر یو. در دې وخته پورې په الله مو سپارم. د الله په